د خپلو خبرو آغاز ما د پښتو د روایاتو مطابق د پښتو د دې شعر نه وکم. یلکه بمباره نن پکې د پښتو د روایت پرې د مړه سړی رانه سره د پښتو د روایاتو تاڼې ته بوتلی دي. ته ګورې نه د پښتو روایات په پترخونو کې نیولي دي. یلکه سمیلا خیر خو دې که نه یاره تا خو بیا خړتم راچولی دی، بیا څه چل شوی دی؟ دا څه قصه ده؟ یاره درونه میر صاحب څه بیا درته وایم، خو بس د اوښ په شا سپو مات کړو نو. کریسګیل او مورګنو شوپړ او ګلابدینې سره د چرګانو نیولي دي وروره، او بوتلې تاڼه کې بند کړي. مړه څه چل وکړې یاره، په ضمانت یې راولو. کریسګیل پسې مړه ډېر خفه دی یار، ډېر سخت راته یادېږي. پرېږده مړه داسې ښه دي چې پراتی پکې، چرګان هم لا د جنګولو شی دی. د خدای مخلوق ته چې نقصان ورکوي خو پرېږده چې لږ پکې وشرمېږي که نه. شرمېدلي ښه دي داسې. یاره درونه میر صاحب ته ښه خبره کوې که نه، خو دا کریسګیل سره چې دا ترخ کې دا کم بانګي دی که نه، دا د میاوالي والا نسل دی. او دا ما د دې ارتورله نه دله مې پکې ګلټیر سپی ورکړی و، او ده راله پکې څلور انډې په مارچه کې راکړی وې، مارچه مې ورسره پې والې وه. هغه مې راوړی وې، درې څخه کړي دي او دا یو یې راویستی دی. او دا 1.5 کال د دې سره ما ډېره غټه خواري کړې یاره. بادام او پستې ما چېرته په خپله نه دي خوړلي او په دې بانګي ما خوړلي دي. ګوره سمیله زه خو ساده سړی وم، کوټه سپی دې رانیولي و چې کوسړه به، او ما ته دې وې دا السیشن دی که نه، او مونږ دغه ته بوته د خیالي سیند ته، دا ملنګ هم را سره و. دې کورغره کې وله په سیند کې غوپه ورکړه یاره چې راوخته غوږونه یې سم لاستل. اول ښه نیغ ولاړو، هلکه ما ورته کور دې وران شه ملنګه شی دې راله قوسر کو، په غوږونو دې ورته شریش لګولې وه چې لامده شو راسم لاستل غوږونه یې. یاره ټوله تا ته خو پاټې مه ویلې که چاته یې ښې ومې وښیه، او ته ورته ډېر خوشحاله وې تا وې نه نه به زما جې کې دی. ته پرېږده ټوله دا خبرې. یا لکه درونه میر صاحب څوک ناظم کونسلر دې په نظر کې نشته چې لاړ شو ورپسې چې دا سړي را پرېږدي را سره مړه. ها سمیلا وی ناظم او کونسلر دې په نظر کې نشته. کونسلران او ناظمان خو اوس ختم شوي هم دي، او مړه د دې اوسنو کونسلرانو ناظمانو مثال خو دا هغه شي دی وي نه بانګ وي او نه اګی چي. سمیلا کونسلران خو به پخوا و چې په غوږونو بیا ګز ګز ویښته ولاړو. مړه بس د اوښ په شا سپو مات کړو، والله غرق شو. درونه میر صاحب ارتور لا څه چل وکړې یار، سړی را نه وړی د ډمې ورپسې چوي. یاره سمیلا نور دې هر څه چې کړي که نه کړي دي، خو ګورې دا یو کار دې منمه، ګورې دا دې غټ کار کړی دا مورګن چې دې وردننه کړی دی پکې، دې دې په دې چرګانو څنګه راواړو یار. د دې نه خو مې لږ خبر که نه، دا ټټر مې پې یخ شو. دې د پیرنګي زامنو مونږ سره په وړ کپ کې دوکه کړې ده، کپ یې رانه وچ په زور اغوستی دی. شیخ غم به نه کوي اورې، دا د پیرنګي اولاد دی چې په بدعملۍ وایي مې وله راړولی دی. چرګان هم ساتي او په نسوارو مې هم راړولی دی. مړه اورې بس دې نسوار اخلي او مونږ یې تیپپري کې غټې غټې چونډۍ لګو. دا څنګه چلو یار؟ دا خو ورسره ته و دا بمبار شیخ هم وی که نه، نو تاسو ته څنګه ځان خلاص کو؟ تاسو یې بو نه تللی ورسره؟ یاره درونه میر صاحب کریسګیل په چرګانو څه کوي، خو کبوترباز سړی دی، کوترې ساتي. دا د کریسګیل مړه بې ګناه دی پکې سړیه. دا داسې کار و چې دا وله ما ورکړه ما یې لکه د جوارو ته ورځمه تشو دس ماتومه. زه لا ور رسېدلم نو مه جوارو ته چې بمبار یو شنګ کو زمانه مخکې کو، او اواز یې راکړ خپي وباسوي پولیس والا رالل. یاره بمبار خو ور په دوشیو په شای نه کتل، او ما خو دومره منډې نه شوې والې، بس ما همغه د ګولي ماما په جوارو کې مې سیاسي پناه واغسته غلی شوم پکې. سمیلا زمونږ خپې مضبوطې دي، ما تا ته نه دي ویلي چې خپې خوره. خپې خوره چې مضبوطې خپې دی، خپې دې ټیټ لګي چې منډه صحیح وي. ها درونه میر صاحب خیال به دې نه که نه دی سمیتا. ګوره وی ما وی پیشو د خدای دپاره منګک نه وجني، دا دی چې دا ډېرې چغې وایي نو د په کریسګیل یې څه پروا نشته. د قولنګي د قولنګي پکې سر خوري. یاره ټوله نو تم داسې خبره کې مشر سړی او غلطه خبره کې. ټیک دی چې قولنګي زما دی، خو لکه په دې کیس کې خو د کریسګیل نه سر نشي والی که نه، او که زما د قولنګي نه سر و نو زما خو د 1.5 کال خواري اوبو یوړه. یاره سمیلا ګوره تا ته خو ما ویلې چې په دې پیروزه غمي کې پې را سره مارچه وه، دا قولنګي راکه خو تا نه راکوو. زه اوس لاړه اورې دا پولیس والا به ځان له په پیټي پاټي وکړي. یاره شیخه خبره دی بالکل ټیک ته، ته په ما ډېر ګرانه مې که نه. دا خو ته وې مړه بله ورځ ورپسې ثوابینه کسان راغلي 20,000 روپۍ پې نغدې راکولې، او مړه پولاړ لا سره یو خر دی اورې راته وی دا بدله پکې درکمه وي مارچه را سره پې وه، خو بس ړوند کوڼ شومه نو اورې
یا لکه سمیله تاله خو چې ما د انډې در کولې نو تا ته ګوره اول ما دا خبره کړې وه چې ګوره چرګان به نه جنګې دا ته ښه کار کوې دا ځان دې شرمولې دی ګوره ته خو ښه پوه سړی یاره ارتوله بالکل سمه خبره دې وکړه که نه خو ما د سرم چرګان نه جنګول خو زه دې شوپړ او ګلاب دین نه دی دې دواړو زه دوکه کړم ما ته بیا هر ټیم پیغورونه راکول وي دا دې ویاسې ګیدړ ساتلی دی او دا به م راته وي دا داسې د چرګانو داود شاه ساتلی دی نو بس د هغې د پیغوره زم په غیرت کې راغلم ما ورته وي بس راځم را میدان ته شوپړه دا ګز او دا چرګان چې پته دې ولګي خو شوپړې څه کوي هغه خو په پردي ډیران رانیولې دی او هغه ګلاب دین هغه خو کروره دا یې وګټو که نه نو هلته به پې ځان له چاړه راکړه جټي پاټي به پې وکړي خواره خواري خو زمونږ ده زمونږ نه ده غر عمره سړی هم رانه پکې ګیر کو یاره یقین وکړه زما دا چرګ خو مړه داسې چرګ و لکه دا کشیکوپار غوندې کیکونه به یې لګول اورې یاره مړه سمیله یو خو ستا د سپږې نوم هم ګلنار بیګم یې سړیا اوس د چرګ نه دې راته سم پلان کې خان جوړ کو کډلنګ خان دې خو په دې نه دا قولنګي دا د میاوالي نسل دی دا هغه ظالم کیکونه لګوي ته خو دې تصویر کې هسې وګوره که نه د تاڼه په دی او په کریسګیل باندې ښکلي ښکاري یا لکه سمیله د دې سړو معلوماتو که تشه قصې مه کوه کمې تاڼې ته وړي دي چې څوک ورپسې وګورو اپریدي لالا ته به هغه به راسره لاړ شي د هغه به ومني د هغه خلک ډېر قدر عزت کوي او که نه ګورې دا د وکیلانو د تاڼو تحصیلونو او د اسپتالونو د نن سبا خو ګورې ډاکټرانو وکیلانو نه د خدای چې کم دی نو نوم مسلمانو ساتي دا غټې لانجې بیا ګورې یاره درونه میر صاحب ته خبره کوې خو ګورې د دې ډاکټرانو وکیلانو نه ماته د انجینران ګورې ښه خلک ښکار یار ډېره شریفه طبقه ده دا انجینران ارتورله ته ګوره انجینران شریفه طبقه ده دا شریفان نه دي ظالمه دا ملامته دي تا نه دی اورېدلي وي د ملامته سړي خوی د اشراف وي او بلې درونه میر صاحب مړه هغه سړي شفقدر تاڼې ته یې وړي دي یاره څه چلو که نو یاره لالا دا سړی یې بوتلی دی او دا به راسره ته ځې ګورې چې ته راسره لاړ نه شې نو نه کېږي ستا نه بغیر دروند چوپړ پتلو خو به یې ساتلی وای خو دغه چوپړ چې کوم دی واورېدل نه شوه دا بله ورځ د یو اپډې والا په کونډو کې مبولی و او اوس دا ګوره بیا زوره شوی چې کوم دی خدای په مخلوق چې کوم دی چرګون دام جنګوي او توڼې توسیل د تا خو هېڅ خبره نه خو پرېږه چې لږ پکې پروت وي پوه زلالا خیر دی د شوپړ خو دغه جیل او تاڼه خو د ده د سخر کور دی که نه خو لکه دا نور کسان دي ورسره نو خیر دی بس اوس هلکان دي نو شرم یې بیا هم زمونږ دی خلاصېدل هم ترې نشته که نه بس ټیک تو دروند چوپړ یې تو په خوله سره څم خو دا به بیا دا نه توبه وباسي چې نه به سپي جنګوي نه به چې کوم دی چرګون جنګوي او بله دا چې سمیله به چې کوم دی په ارتور لا باندې او په توسو ټولو باندې چې کوم دی د بوډۍ کباب او بیا د میدون چې وځلو بیا چې کوم دی لار بو هغه په توسو ټولو باندې وخوري ټیک تو که نه یاره لالا زما دې توبۍ چې زه به بیا چرګانو جنګوم بس بیا به خالي مړزان به جنګو مړزان وران جنګ نه کوي یو بل نه خوږی هسې دوه ټونګې ولګوي یو پکې بګیلیږي نو بس دغه به وکړو مونږ به بیا مړزان جنګو که نه زه نن نه پس به ټیرباز شوم او لالا ستاسو ډېره مهرباني یاره تاسو خو ډېر غټ خدمت شروع کړی د پښتنو که نه او د دې ټولو پاکستان د انسانیت چې تاسو کوم خدمت وکړه په دې موجوده حالاتو کې غریبو خلکو سره هم څومره خلاص او امداد وکړو نو لکه مونږ ستاسو عظمت ته سلام کوو او تاسو زمونږ دپاره چې کوم دی نو د فخر سبب جوړ شوی د ټول پاکستان د پښتنو دپاره د نوي پښتون دپاره نو مونږ ستاسو عظمت ته سلام کوو او نن نه پس به مونږ ټولې بدعملۍ پرېږدو ډېره مننه رور